د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابله جمعه ما کاوړان دي جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. نو یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دي؟ مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه کو. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وی چې بس دې پوښ بالکل پوښ ما دماغ ته خبره پرېوته. مالدام شکر دې چې پوه خوشوي. دا کائنات الله پاک په اسباب جوړ کړي. د رزق رسولو وسیله چې ده په ایمان درته وایم چې د بنی آدمو نه سیوا الله د مارغانو په ذریعہ هم کړي ده. هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار یې وکنو ښکار خو پیژنې کړي ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې پر ورځ ښکار کوي. ضیاء الحق صاحب هغه ورځ را روانو کوارټ ته ښکار کولو دپاره هسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بېغمه زړه کاري او د اوزګار زړه کاري. غمزده زړه چې دی ښکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې دی پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي درته. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزړه سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشي. غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ. ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې. چې دی منډې وایي ورپسې صاحبه وزیران هم منډې وایي. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه. چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ
چې دا صوبایي اسمبلی چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلې ته خدای په شرمونو شرم اول خو دې اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړې چې اسمبلی شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غوسه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جي اسمبلی شروع ده نو ما اسمبلی دې کپره وخوره نو ته څه کوې وزه ورک شه غول راوالی وخورئ شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نه والله که څه درکړي که ورکوي یا دوو کسو له یې ورکوي یا یې فوجیانو له ورکوي یا یې مولیانو له ورکوي چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو ولې وې بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جي لنډی مړ مړه ټوله کابینه په جړا یو پکې چرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی بادشاہ وی خبر نه یم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شو وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نه یم د دوبي ښځه راغلې و هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړل یې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د مېړۍ او خرو لنډی غوندې خرو نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړل چې پته یې ولګېده دا خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته د دوبیګاړ خر مړو اوم ټوله بادشاهي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذی پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه پیدا خو دغه قوم نه وي چې څنګه مې وي هسې جی وي څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب په دردیږي نن ستا په ملک کې هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام دی او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه دا وکړو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډې وایي نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېد چې واوړېد نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه څه ګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکي د لاس او خپې داسې شاته تړلي دي او په ډډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له یې په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک یې وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو وشو کوله
اور سیرا نواغستاو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغسته سړی خو مړ نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دا کور مخې ته ورته ورزولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې ته ظلم کړي حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ ها بالکل دې دپاره به خدای خیر کړي چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والی دی 200 روپۍ تې ویستې غاټ غاټ زامن رااله بجی دا هفته پس بیا پې پیښ دی بیا یې چې لیدلی هغه وی چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی چې راغی دکان ته یې راوستو ځان یې بېهوشه کړو چاله شرموی مې ما چې زامن یې راغلی ویل به دا 500 والی نورې به درته راوړو داسې یو لوټ مار لګېدلی دی لاری ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دې بیا والی یو تیراواله ښځه وه ماشوم لګنې لاس کې ورکړی وی چې راپسې راڅه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وایي هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه و نو خپله ژبه کې ووایي چې تورا کاټوخه باچای مې وه چنجان ګنای مې لاس کې ور کړی و راپسې روان و خو چې ایسې مې وکاته هی مې پر کور و چې ایسې وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګڼکپ اونیوی شو غل اونیوی شو او قاضی ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې دې کې لاس وس چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمانه غلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسړی غل ارسړی غل دی اور لوی غل زین لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توایما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غل زین د اسلام په نوم زه تاسو دوکه کوم الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دا مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دی الله ګالوا پخه کا ثواب الله مړې کور وران دې په تخته اړه پي راړه پي الله ګالوا پخه کا کې ثواب دی الله کدا الوا دې مړی په کونه ورو باندې په کې ثواب دی بالواګانو مړی خلاص لوی غلزه ما ته پوی کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټ او روټي خلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا مې تا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسي التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلک پیدا شي خیراتونه نه مني رونو داسې خلک پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان
دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا پخوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزلې مزلې به زده کړي به ورشي نو خیال کوئ زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله کنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا که قران او حدیث کې داوی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کې چال روټي اوچته کې یوي سي که قران او حدیث کې دای خبر اخلاق نو التمل قابو کړه ده دا قسم خلک د زیارت یو منجور را پسې راغله ما ته وجنم دي ته ویل دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل و داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي دا ټول زیارتونو کې وګورئ که زه خو څه نه یریږم شرمېږم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا هر څه زما د خدای په لاس کې دي که د بنده لاس کې ورشي د پبو میاں صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشي دا شکرانه دا پیسې کوم خواځي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کوم خواځي په دې پیسو څه کیږي اے په خبر ګوړاندې دا پیسې کوم خواځي د دې پیسو دې مړی تاجت شته تاسو وایي دې مړی تاجت شته د مړی ضرورت دې پیسو ته شته دې مړی تستا دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زنا ته کوي تینی راشي چې درته وخم لاس نیولې مولا بوزم ګيري به کلی کړي سرونه به انګريزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه 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 د پبو میاں صاحب ته وګورئ کړه راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا هغه شیخ قرآن مخکې او شیخ نه ورپسیو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړي بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ ځکه کله رحمان بابا زیارت ته ځم په دې ادیرو کې وګورئ راشي وکړئ دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پر ورځ ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وای پکې ملایي دا چا خدمت دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وای زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځې ده مونږ پښتانه نو روټای وروړه کارغه او سړی له خپل کې ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه اغلو شو کوله مرته را نواغستو زه تړلې پرې دلته د روټای او د وبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نغلو تړل موغیره نه لاړ درې میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خپل کې را کوي او روټایم راوړي او په خپل کې را کوي درې میاشتې مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسببها بغزرو
تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو خیر زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم ویجی ته خو ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار مې سره تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني طریق پلانې وی نو بیا به څه چل کېږي مال زه څه وکړم ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او هغه غوښې مخې او کیمه میمه یې کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی منډي خو که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي استادانو له 10 ورکول مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې جي مال نه علم زه زکات نه علم نو 6 کړې مال نه علم 10 کړې دا نن نه 25 کاله مخکې مال نه علم 40 کړې مال نه علم 50 کړې ویل والله اوس خو بیا لې با 50 مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپی ده چې څومره لتې ورکې در پسې بغافي څومره لتې ورکې 15 مې لته ورکړه 10 شوې 10 مې لته ورکړه 20 شوې 20 مې لته ورکړه 10 شوې 10 مې لته ورکړه 40 شوې 40 مې لته ورکړه 50 شوې کدی 50 مې لته ورکړې وای نو سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی په زندګۍ یو شي ته جوکیاوې دې ته وګورئ دا څه شی دی څه دي دې ته جوکیاوې دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامنډ مالا با وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو په سیکریټریټ کې به بیا ګرځما وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته چې مولا صاحب زازا لاشه د بده پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي زما مرګرو له قران ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزي د 1 روپے نه والا تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بسای کپڑے ما پسې را منډي وای روټای بم ما پسې را منډي وای ترکاری بم ما پسې را منډي تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای هم خوري او کنه دا څه کارډ راغلی نه صاحب زمبای بکیږي کارډ راغلی ګلیو چې کارډ لال تور شي کینا را پاسې اورې گئی لک بیا بکې بیا را پاسې او لکې نه یو پاسې و زهرم خوان شاغوري دي یا تاسو نو په دا ورځ ورته شیخانو خاص سنت والی ګیریم ګمنس کړی دا نور هغه ورځ مې یو کتو داسې خپلې تا چوړې داسې موټه جو دا نفس خو سپی شی دی ته لږ ټینګ کا ته وګوره 400 بیا د پسې را منډې وایي که نه نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کوي غیرت پیدا کوي بې عزته ځای ته نږدې مزئ زمونږ د دې ملک ودونو ته تلل اومه پیړۍ م ځان په شرمونو شرمونه نن ته د دې بې غیرته قوم حال ګورې چې په دې لارو کې جنگ روان
ته د بے غیرت قوم حال ګوري چې په لارۍ کې خزي کینولي او ډولکی ماري ور سره کینولي او زمون خزي په لارۍ کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړيږي کنه غړي وا چې یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارۍ کې ډولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دنه نه استو نو د سره خزو بزان لک باندې پیریان راوست اډولکی کې به چاما شار شروع کو نه خزي په پزان په نو نور خزي براونی بچي خور نن په ډېر تیز پیریان اوسم دا خزي پیریان کوي خا پیریان کوي او بازار وای نو ټول پاکستان نه دی ناس چې زورته وای ما کنه تاسو خبر خزي تعدادي وای په دې خزي خاطيري دي خاطيري نو زرګونه خزي ولا راځي چې په دې خاطيري ناس نو اخذ د جمعې پر ورځ تر متر پزانو مګي او پاکي جامع ها 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 او دا څه وششنيږي او خزو ته وي چې خا خو روايه نو یا ورته ایمان میړه لګ دغه ده سو کوج میړه می بوډا دی چې لګوان میړه را په دغه ما خو چې صد خزو کنه زمون د ملک دستور دی اخذ ورته ششنيږي خاپيريان تر غلي تاګي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالت کې وګورا سیدان دي خزي پالونو لورځي پال ګوري پال نازل روتو ټکه کا اخذ وای خدای سره وته خوري روت دله چې تعویز او ساختونه نه کړی کور دی ورانی کی هغه قرباني چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی او چاله او تعویز او ساختونه راته دا په خوایو نغره دلته مشهور په دې په کور کې شیخ جان نغره به ورته وای اوریدلی ها هغه نه وڅوکلې نغره یو ویر نه ده د دې ټول لوبلو باب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه اوس باور رو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه ورستو راځي نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولی پیدا شو نن ستا په ملک اتیا لک مسلمانان عیسایان شي اتیا لک د لندن یو میشن راځي تبلیغي میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې د بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سې او په دې خپو کې پوری واچوي او ترغه راکاږي چې د ملا سرمنې په دې سرک پاتې تم خبره پوهیږئ دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما د په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دی ترا شو ګره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک بې ګیره به کړي اسما سواګ به پلاس کی خبرې چې واوري نن خلکان ډر ډر ناره وای لګیا ځوانان الکان بل ورځ زمون په جمعات ته د سورلس کسانو یو وفد راغله الک مال د کمزې ویمنګ دي د اسلامیه کالج سټوډنټانی ګيري مسواکونه ور سره دي درې درې ورځې له بسترې په وګدي تبلیغ پسې راځي نو زما عزیزانو ملک او بو اغسته دي په مخه کلمبا درتلا او سین ته وګرځي دي خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباه به نن دا